فلا بد من الباس فی کل وادی من هذه الاقسام. پس واجب ده باس نه، باس معنی تفتیش. لغت کې باس تفتیش ته وایي چې اسی تفتیش کې غواړي. اصطلاح کې باس دی ته وایي چې ته صفات ثابت کې یو شی ته صفات ثابته، دغه صفات ته عوارض وایي. لکه تی انسان ته ذهق ثابته مثال، او 10 احکام ثابته چې کله او 10 فرضي کله سنتي، دا احکام ورته ثابته، صفات ورته ثابته. کله او 10 مسنونی طریقې سره، کله غیر مسنونی طریقې سره، ان دای صفات دي. نو باس لغت کې تفتیش ته وایي، اصطلاح کې دی ته وایي چې تشی ته صفات ثابت کې. دغه صفات ته وارث وایي. انسان خان دی جاړي دا وارث دي، او 10 فرض ده دا وارث دي. صلات فرض ده، واجبم ده، مستحبم ده، نفل ده، ان دا وارث دي. نو فلا بد من الباس، فکار د تفتیش فی کل وادی من هذه الاقسام، په هر واحد کې د دې اقسامونه چې د ذکر شو. لیعلم بذلک طریق تخریج الاحکام، چې معلوم شي بذلک په دې باس سره، د باس سره دا چې کوم باس کړی، کوم احکام تا ثابت کړي، کوم صفات تا ثابت کړي، قرآن تا، سنت تا، اجماع تا، قیاس تا کوم باس کړی، کوم صفات ته ورته ثابت کړي، دا داسې صفات دي چې دې له وجې نه ته احکام شرعي راوباسلی شي. لیعلم بذلک، چې معلوم شي په دغه باس سره طریق تخریج الاحکام، طریقه دی راوباسلو د احکام شرعیو د نصوصونه او قیاسونو نه، داسې باس چې وکړي. اسې باس نه چې د رفع باس وکړي چې دا مرفوع ده که منصوب ده یا مجرور ده، داسې باس نه. داسې باس نه چې دا قدیم ده که حدیث ده، داسې باس نه. داسې باس چې ته داسې صفات ورته ثابت کې، قرآن ته، سنت ته، اجماع ته، قیاس ته، چې هغې سره احکام و شریعه راوباسل تا ته آسان شي. لیعلم بذلک، داسې صفات ورته ثابت کې چې معلوم کې په دې باس سره طریق تخریج الاحکام، طریقه او لار دی راوباسلو د احکام و شریعه، نصوصونه، قیاسونه، اجماعنا. الباس الاول فی کتاب الله، الباس الاول مبتدا ده، موصول صفت، فی کتاب الله دا خبر ده. باس اول دا په کتاب الله کې ده. ګور حالته په اجمال کې کتاب الله مخکې کړو، تفصیل کې کتاب الله مخکې. دا تفصیل ده کنه، الباس الاول فی کتاب الله مخکې اجمال وو چې تفصیل مطابق شي اجمال سره. بل هغه زړه وجه ده چې مخکې مو ویله چې کتاب الله نه باس مخکې کوي، د دې اقسام مخکې راوباسي، د دې انواع اقسام دا مخکې بیانوي، ځکه دا قطعي ده. د سره احکام قطعا ثابتېږي، ځکه دا مخکې کړ. فی کتاب الله فصل فی الخاص والعام. اوس ګوره کتاب الله اقسام ته ذکر کوي. اول ذکر کوي اقسام د کتاب الله په اعتبار د وضع سره. کتاب الله پر اقسام دي شل. تقسیم اول مشتمل ده په 4 اقسام، خاص عام مشترک مول، او دا تقسیم ده په اعتبار د وضع سره. وضع د لفظ، وضع معنی تعین په لغت کې، یعنی لفظ متعین معنا پاره. احتراز د لفظ محمل نه، محمل یې معنا پاره نه متعین، نه دینه احکام ثابت دی چې ځکه معنا پاره نه متعین، بیا احکام تعلق معنا سره لفظ سره خو چې تعین معنا پر راشي، پس دې سره احکام تعلقي نو محمل نه لفظ موضوع. نو په دې کتاب الله کې یو اعتبار دی وضع ده چې دا لفظ کتاب الله متعین د معنا پاره په دغه جهت سره تقسیم ده، په جهت وضع سره. خو دې نه مخکې وضع 2 قسمه ده،
یو وضع شخصی ده یو وضع نوعی ده. وضع شخصی دی ته وایي چې کم لفظ ته وضع کړه، دا کم لفظ چې ته وضع کړې کمې معنا پره، دا معنا شخصی وي. شخصی معنا ده، شخصی مطلب ده چې دا تا ته حاصل وي بیا د واسطې د مفهوم کلی نه. تاسو نه چې مفهوم کلی واسطې سره حاصله اسی نشي حاصلولای، نه داسې نه. مفهوم کلی نه ورته واسطه کې بیا د واسطې د مفهوم کلی نه. لکه زید وضع ده شخص ته زید پره، نو شخص ته زید تا ته حاصل ده موضوع له بیا د واسطې د مفهوم کلی نه. خپل ته تحصیل ده شخص ته زید مفهوم کلی د ضرورت نشته چې ته د په مفهوم کلی حاصل کې. مفهوم کلی سره خو پس شای حاصلېږي چې مفهوم خپل حاصلېږي نه په مفهوم کلی ورته واسطه کې. لکه ټول افراد د انسان دا خپل نه حاصلېږي، څنګه به تحصیله؟ ټول افراد خو نه شي حاصلوای، خدا و تحصیله په وسیله مفهوم کلی. څنګه په وسیله مفهوم کلی چې ته انسان حاصل کې، نو د انسان په ټول افراد صادق ته، نو ټول افراد ته حاصل کړي اجمالاً دی حاصل کړي ټول افراد. نو حاصل دا ده چې وضع دوه قسمه ده. یو وضع شخصی ده. وضع شخصی دا ده چې کوم لفظ وضعی معنا پره، نو دا وضع معنا پره دا نه محتاجه دې خبرې ته چې ته دا معنا په مفهوم کلی حاصله کې بیا د مفهوم کلی نه تا حاصل. لکه زید وضع ده شخص ته زید پره، نو دا شخص ته زید خو تا خپل حاصل ده، دیگه خو دې ته ضرورت نشته چې دا ته په مفهوم کلی حاصل کې. دا خو پس مفهوم کلی ته ضرورت چې ډېری انیش حاصله ولای به په مفهوم کلی حاصله. لکه افراد د انسان غیر متناهی ده مستنه شي حاصله ولای، نو ته ولا ټول حاصل کې اجمالاً په انسانون سره چې انسان دې حاصل ک مفهوم د انسان، نو ټول افراد ته حاصل په اجمالاً، ځکه دا مفهوم د انسان په ټولو صادق ته کنه. دا ته وضع شخصي وای. دا شو کله داسي چې ټول یو لفظ وضع کیا معنا پره، یو لفظ معنا پره وضع کیا، ا معنا ډیرې هغه معنا یو نه. دا ته وضع عام وای. وضع عام ولی ځکه ته دا موضوع له چې اصلات واسطه مرتیت مفهوم کلی سره دا مفهوم کلی ورته واسطه کې دا وضع عام ده. لکه انسان ته وضع کې افراد لپاره، نو دا افراد خود ته نشي حاصلولای چې ته انسان وضع کې ورته، نو ته به انسان افراد حاصل کې په واسطه مرتیت مفهوم کلی، چونکه دا مفهوم کلی څه ده انسان دا ورته واسطه کې. انسان چې واسطه کې نو ټول افراد ته حاصل په اجمالاً به ته وضع عام وای. چې ته وضع د لفظ کې معنا پره په واسطه د مفهوم کلی سره کې، مفهوم کلی نه بغیر نه حاصلېږي. لکه انسان وضع کې افراد پره، نو دا نه حاصلېږي به د واسطه د مفهوم کلی نه. ته به په مفهوم کلی حاصل کې په انسان سره بیا به انسان ور پر وضع کې افراد د انسان پره. اصل خو افراد دې ته به څنګه حاصله به دې ته وضع عام وای. ایو وضع نوعی ده. وضع نوعی دې ته وای چې دا لفظ موضوع یو نه دا ډېری، دا لفظ چې کوم وضع کې دا یو نه دا ډېری، دا ته وضع نوعی وای. مثال په تور ته وای چې هر لفظ چې په وزن د فاعلونه په بدای وضعي لپاره د ذات کامه بیل فعل، هر لفظ چې فاعلون په وزنی په بدای وضعي لپاره د ذات کامه بیل فعل. فاعلون چا پر وضع ده؟ خو ذات کامه بیل فعل، هغه ذات چې د پوری فعل قائمي، نو ذات کامه بیل فعل خو فاعلون ده، ضاربون ده، ناصرون ده، چې څومره صيغه دي اسم فاعل دي په دغه وزن دا ټول دغه معنی ده. ذات کامه بیل فعل، ناصرون څه معنی؟ ذات کامه بیل فعل، ضاربون څه معنی؟ ذات کامه بیل فعل. نو ته لفظ وضع کیا معنا پره،
خو دا لفظ یو نه، لفظونه ډېري غیر متناهي. نو دا به تحصیله په واسطه د مفهوم کلی سره، دا مفهوم کلی به واسطه کې لفظ موضوع ته معنی ته نه واسطه کې لفظ موضوع ته. لفظ موضوع مثلا چوک ته فاعلون ده، ضاربون ده، ناصرون ده. دا دنیا دا وزنونه چې دي فاعلون په وزن چې څومره دي په دنیا کې پراته دي، دا ټول دي، دا ټول وزن دي لپاره د ذات کامه بالفعل. معنی خو یو د ذات کامه بالفعل، خو لفظ یو نه ده. لفظ فاعلون ده، ضاربون ده، ناصرون ده، ټول اسم فاعل سیاق چې دي دا ټول دي. چې ټول دي نو تمام مفهوم کلی واسطه کې دا څه وایي چې هر لفظ چې وضعي، هر لفظ چې په وزن د فاعلونی به بدای وضعي لپاره د ذات کامه بالفعل. نو ګوره معنی خو یو د ذات کامه بالفعل، خو لفظ یو نه ده، لفظونه ډیر دي. نو تمام مفهوم کلی دا لفظ ته واسطه کې معنی ته نه واسطه کې بداته وایي وزن نوعي. اوس ګوره اول تقسیم په اعتبار د وضع سره ده. حاصل دا د تقسیم اول چې لفظ چې وضعي معنا پاره یا به یوې معنی پاره وضعي یا به ډیرو معنو پاره وضعي. که یوې معنی پاره وضعو معنا یې ووه، بیا به د یوې معنی یا یو فردي په یو فرد بسادي کې دا یوه معنا، بیا دا یو فرد عام ده که شخصي لکه ته، که دا یو فرد نوعی لکه انسان، که دا یو فرد جنسی لکه حیوان. فرد درې قسمه ده، یو فرد شخصي ده، یو فرد نوعی ده، یو فرد جنسی ده. فرد شخصي چاته وایي؟ یو شخص ته وایي. فرد نوعی چاته وایي؟ یوې نوعی ته وایي. فرد جنسی چاته وایي؟ یو جنس ته وایي. نو لفظ با یا وضعي یوې معنی پره هغه تقسیم داسې کو لفظ موضوع چې معنا پره وځي یا به یوې معنی پره وځي یا ډیرو معنو پره. که یوې معنی پره وځو یوه معنی وه، بیا به د یوې معنی یا یو فردي په یو فرد به دا یوه معنی صادي کوي. بیا دا یو فرد عام ده، کله به دا فرد شخصي لکه زید، کله به دا یو فرد نوعی لکه انسان، کله به دا یو فرد جنسی لکه حیوان. ځکه فرد درې قسمه ده، فرد شخصي، فرد نوعی، فرد جنسی. فرد شخصي چاته وایي؟ یو شخص ته وایي. فرد منه یو، یعنی یو شخص. فرد نوعی چاته وایي؟ فرد منه یوه نوع. فرد جنسی چاته وایي؟ فرد منه یو جنس. نو که یوې معنی پاره وضعو لفظ دا یوې معنی په یو فرد صادي کوه، بیا یو فرد یا شخص و یا یو فرد نوع و یا یو فرد جنس و. که بیا دا یو فرد شخص و بیا دا ته خاص شخصي وایي. که دا یو فرد نوع و بیا دا ته خاص نوعي وایي. که دا یو فرد جنس و بیا دا ته خاص جنسي وایي. نو ګوره زید خاص ده، خاص شخصي ده، خو یوه شخص پاره وضع ده. انسان هغه ده خاص ده، دا خاص نوعي ده، په نزد منطقیانو انسان نوع ده. حیوان خاصې هغه ده خاص ده، خاص جنسي ده، یوه جنس پاره وضع ده چې حیوان ده. دا درې. که دا یوه معنی په ډېرو افرادو صادي کوه، په یوه فرد نه وه صادي کوه، په ډېرو افرادو صادي کوه. معنی یې ووه، معنی موضوع له هوی ووه، خو افراد یې ډېر وو، بیا دا ته عام وایي. لکه مثلا مسلمون، مشرکون یا من ما. مسلمون یوه معنی ده، من له اسلام ته وایي، خو معنی خو یوه ده، خو افراد یې ډېر دي. داسې مشرکون معنی خو یوه ده، من ثبت له الشرک دا یوه معنی ده، خو دا د افراد یې ډېر دي. داسې من ما مبهماتونه دي، افراد یې ډېر دي. بیا دا عام. که چېرته داسې و چې وضع یوې معنی پره نه وه، ډېرو معنو پره وه، بیا دا ډېرې معنو پره چې وضع وه، یا به تعین د بعضو وي یا به نه، یا به بعضې متعینې وي په دې ډېرو معنو کې، یا به بعضې نه وي متعینې. که بعضې معنا متعینه نه وه بیا مشترک ده. نو مشترک خو لفظ خو یو ده، خو معنی یې ډېرې دي.
بعضې معنا نه ده متعینه، ډېرو معنو کې استعمال یا تعین نه، لکه لفظ د عین په ډېرو معنو کې استعمال ده، سترګو کې استعمال ده، جاریه کې استعمال ده، چینه کې استعمال ده، الی آخري تاسو ته معلوم ده، خو تعین یې نشته. نو چې ډېرو معنو پر وځي یا ډېرو معنو کې تعین نه دی بعضو، دا ته مشترک وایي. که تعین د بعضو و دا ته مؤول وایي. نو خاص هم دا د واحد المعنا افراد دي، او مشترک مؤول دا د کثیر المعنا افراد دي. خاص عام د واحد المعنا افراد دي، لفظ چې وضع یوې معنی پرې بس خلاصه ده. په کدا معنی یوې معنی یو فرد و دا خاص، که یوې معنی ډېر افراد و دا عام. بیا خاص کې تقسیم شو، خاص شخصي، خاص نوعي، خاص جنسي. خاص شخصي یو شخص، خاص نوعي یو نوع، خاص جنسي یو جنس. دا خلاص. که ډېرې معنی وي بیا که تعین د بعضو نو بیا مشترک، که تعین د بعضو بیا مؤول. اوس دلته دوه اعتراض دي. یو اعتراض دا ده چې لکه دا خاص نوعي خاص جنسي دا خو یوه معنا نه ده، ځکه نوع خو په ډېرو افرادو صادقي. دا خاص څنګه ده؟ ته خو وایي خاص دې ته وایي چې یوه معنا وي او په یوه فرد صادقي، بس دا خاص ده. نو اوس ټیک ته خاص شخصي خو داسې ده، یوه معنا یې ده، زید یوه معنا ده، په یوه فرد صادق ده چې ته دا و ټیک شو. خو خاص نوعي څنګه خاص ده؟ معنا خو یوه ده، خاص نوعي یوه معنا ده، دغه نوع یې څه ده؟ دا یې معنا ده، یوه معنا یې ده، لکه انسان یوه معنا ده. یا دا مثال کې رجل ورکوي او وروسته راځي رجل یوه معنا ده، ټیک ته معنا خو یوه ده، خو فرد یو نه ده. بیا دا خاص څنګه ده؟ داسې خاص جنسي چې ده، ټیک ته معنا خو یوه ده د حیوان، خو فرد یو نه ده، دا خو په ډېرو صادق ده، حیوان خو په دنیا افرادو صادق ده. دا څنګه خاص شو؟ دا سوال ده. دلته جواب دا ده چې دلته خصوص ته نوع مراد ده، د افرادو نه ده مراد. په جنس کې خصوص ته جنس مراد ده، خصوص معنا وحدت. په خاص نوعي کې خصوص یعنی وحدت، یووالی، دا د نوع مراد ده، د افرادو نه. نوع یوه ده. خاص نوعي دا معنا چې دکې وحدت ته نوعي یعنی نوعي وایي. اگر که نوع ډېر افرادي، خو ډېر افرادو باندې نه نظر، نوع باندې نظري، دا خصوص نوع ته راځي. خصوص معنا وحدت، د نوع وال وحدت یعنی نوعي وایي. اگر که افراد د نوع ډېري، خو ډېرو افرادو باندې نه نظر، په خاص کې په یوې نوع نظري. داسې خاص الجنس، خاص الجنس څه معنا؟ وحدت جنسي. نو دلته دا خصوص په جنس کې مراد ده. خصوص معنا وحدت، جنس معنا جنس، خصوص خاص الجنس یعنی وحدت په جنس کې مراد دي، جنس یو وي، ځکه موږ ورته خاص وایو. اگر که جنس ډېر افرادي، خو په خاص الجنس کې نظر په وحدت جنسي وي، نه په کثرت افرادي چې افرادو ته نظري، افرادو ته نه نظر. هغه حکم موږ د وحدت جنسي بیانوو، هغه حکم موږ د وحدت نوعي بیانوو، د افرادو نه بیانوو. نو نظر افرادو ته نه، بلکې نظر نوع ته وي، ځکه ورته موږ خاص النوع وایي. نظر جنس ته ځکه ورته خاص الجنس وایي. ځین ته درغله که نه؟ ښه جي، دا یو سوال دا و. نو سوال دا شو چې لکه خاص نوعي څرنګه خاص ده، خاص الجنس څنګه خاص ده؟ خاص خو دې ته وایي چې یو معنا یو فرد دی. نو خاص نوعي خو ټیک ته معنا یوه ده، یوه نوع ده، خو فرد یو نه ده. بیا خاص الجنس لکه حیوان، ټیک ته معنا خو یوه ده حیوان، خو فرد یو نه ده، حیوان خو دنیا افراد دي. جواب دا ده چې په خاص نوعي کې خصوص ته نوع معتبر ده، د افرادو نه. په خاص جنسي کې خصوص د جنس معتبر ده، نه د افرادو. څه مطلب؟ په خاص نوعي کې خصوص معنا وحدت، دا د نوع وحدت مراد ده چې نوع یوه ده. په خاص جنسي کې خصوص یعنی وحدت، یووالی، د جنس وحدت مراد ده، جنس یو ده. ځکه موږ دې ته خاص نوعي یا خاص جنسي وایو. نظر په افرادو نه ده، افراد خو نوع ډېر دي،
خو خاص ته افراد له وجه نه ورته وایو خاص جنسي ته مونږ خاص ته افراد له وجه نه وایو خاص نوعي ته چې خاص وایو له وجه د وحدت نوعي نه چې یو نوع ده خاص جنسي ته چې خاص وایو له وجه د وحدت جنسي نه چې یو جنس ده او احکام د نوع بیانېږي د افرادو نه انواع یو ده احکام چې بیانې اصول فقه د جنس بیانې یو ده د افرادو نه بیانې نوع وحدت بیانې د احکام بیانې یا د جنس وحدت بیانې او د احکام بیانې خاجي او کچېرته یو سوال خداو دوم سوال دا ده چې لکه دا مشترک مؤول دې کې ته وایي چې دا د کثیر المعنی افراد دي یعنی کچېرته لفظ معنی ډېرې وي بیا کتای تعین دی بازو نو بیا دا مشترک اکه بازو تعین وشه بیا دا مؤول نو سوال دا چې مؤول څنګه ده مؤول کې خو بازو تعین وشه نو بازو تعین خو یو ده خو بیا خو یو معنی شو پیدا د کثیر المعنی قسم څنګه ده بیا مشترک خو ټیک ته کثیر المعنی قسم ده لکه مشترک کې ډېرې معنی خلاص ده تعین دی بازو نه خو مؤول کې خو بعضی متعین شوي نو چې بعضی معنی متعین شو خو یو شو بیا خو یو معنی شو بیا چې یو معنی شو یا خو خاص شده یا عام بګرځي دا څنګه د کثیر المعنی فرد ده ادا د کثیر المعنی قسم څنګه ده جواب دا ده چې په مؤول کې دوه اعتبار یو قبل الرجوع یو بعد الرجوع دا مؤول ته چې مونږ وایو چې دا د کثیر المعنی قسم ده دا قبل الرجوع چې رجوع بعضو تلانه شوي چې رجوع وشي بعضو ته بعضی متعین شي اوس نه ده کثیر اوس خو یو معنی شو رجوع نه مخکې دا مؤول چې ده چې لا بعضو باندې نه محمول شوی دی وخت کې د مؤول کثیر المعنی ده کنه ایو چې ته راځي کې بعضی متعین کې بیا ټیک ته بیان نه ده کثیر المعنی په خبره نو مؤول کې دوه اعتبار دي قبل الرجوع و بعد الرجوع چې راځي شي چې نه راځي شوی بعضی معنی باندې نه محمول شوی بیا دا اوس کثیر المعنی ده چې یو ځل بعضی متعین شو اوس خو یو معنی متعین شو اوس بیا نه ده کثیر المعنی په پوښه کنه حاجی دا فصل فی الخاص والعام اوس خاص عام مقدم کړ په مشترک مؤول ولی ځکه دا واحد المعنی اقسام دي دا مشترک مؤول دا د کثیر المعنی اقسام دي او وحدت په نسبت سره کثرت دا داسته لکه مفرد کثرت داسې ده لکه مرکب مفرد مقدمي په مرکب دیو جن خاص هم مقدم کړ په مشترک مؤول ځکه خو ډېر کثیر المعنی افراد دي دا واحد المعنی افراد دي نو دا په مدري دي مفرد دا په مدري مرکب ده یا جواب ده چې خاص هم چې دي دا قطع فائدہ کوي خاص یقیني حکم فائدہ کوي عامم قطع فائدہ کوي چې مخصوص البعض نه بیا دا قطعي حکم فائدہ کوي ایو دا چې تخصیص پکې وشي عام مخصوص البعض بیا ځونی ګرځي او تخصیص نه مخکې عام قطعي ده ځکه یو معنی ده قطعان ایو معنی په ډیرو افرادو محمول ده قطعان مزه قطعي حکم فائدہ کوي خلاص شو هغه چې مخصوص البعض شي بعض بیا احتمال پکې پیدا شي بیا قطع نه پیدا کوي په خلاف چې مشترک مؤول نه فائدہ کوي قطع ځکه مشترک کو ډیر معنی کې خو تعین لا نه راغله څنګه به قطع فائدہ کوي یقیني حکم نه فائدہ کوي او مؤول چونکه په تعویل مبني نو ځونی حکم فائدہ کوي دل وجنه خاص هم دای مقدم کړ په مشترک مؤول قالی فصل